نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم. دا سورة الأعراف تے نهم سپارہ دا اللہ سبحانہ وتعالی پدے کے د بنی اسرائیل د یو قبیله ذکر فرمایي چې هغه د سمندر په غاړه اوسېدل او د هغه معاش قبان میان نیولو او په دې باندې د هغه ټول دارو مدارو میان به ونیو کار به او بیا به هغه بیا خرصول او په خپل به مخړو او دغه معاش نور زین تبهم سپلای کولا دلته الله سبحانه وتعالی دا هغه خلق ذکر کوي نو دغه قوم لرا الله سبحانه وتعالی د بنی اسرائیلیان د موسی علیه السلام په امت کې وو دیتا د الله تر طرفنا د خالی دروازې د احترام ذکر کو ځکه چې يهوديانو ته الله سبحانه وتعالی د خالی ورځ د عبادت لپاره ورکړی دا او نصارو ته الله سبحانه وتعالی د ادبار ورځ ورکړی دا او مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی د جمعې ورځ ورکړی دا زموږ استاد لپاره زبرګ ورځ چې کومدنو هغه د جمعې ورځ ده نو هغه ته د خادي په ورځ باندې مونږ ته خلا بیا هم د اجازه شته چې تاسو د جمعې منځو کوي نو بیا خوارشي پزمکه کې او د الله رزق تلاش کوي لیکن پاغي باندې دا پابندي لګیدل چې تاسو په دې ورځ باندې اس کار کسب نه کوئ د الله عبادت به خالص کوئ زه یې منې کو دای د سمندر کې به میان نیو د الله شان داسیو چې په کوم ورځ دای منې کړې شو د خالی دروازې د ښکار نه نو په دغه ورځ به دومره میان راغو چې بره به داسې ټوپونه د سمندر په سر به ګرځېده او دای ورته خول بول کېده چې یاره دا څنګه چل یاره دا خو دونه میان دی او دا به څنګه چل کوو نو سموده خدای صبر شو خو آخر ولا شیطان پزړه کې یو وسوسه واچوله چې یاره تاسو هیله وکئ هیله دې ته وایي چې یو ناحق کار ځان له هغه جایز کې ته او هغې له یو داسې طریقه وګوري چې د هغې په ذریعه سره هغه ته اختیار کړي او هغه غلط کار ځان ته سم کړي نو دلته کې دوی ته هیله څه واچوله هیله ورته په زړه کې دا واچوله چې داسې کار دی چې دا تاسو د خالي په ورځ نیسئ ما خو د جمعې په ورځ داسې کار وکړئ چې د یو ورځ مخکې دغلته یو لوی تالاب وکنئ او هغې نه یو لښتې د سمندر نه بوځئ غټ او بیا چې کله تاسو د جمعې په ورځ دغه کېږئ نو بس دغلته کې دا لښتې کولاو کوئ نو چې څنګه دې کې میان راشي نو بس دا ټول میان په پای کې وروبېږي هغه طالب ته چې طالب ته وروبېږي نو بیا به د ګل په ورځ پیر په ورځ باندې اتوار په ورځ به راشئ د اتوار په ورځ ورپسې اتوار راځي خالي پسې که نه نو د اتوار په ورځ چې سار راشي بس ټول بس ونیسئ او هغې پسې ورخ بند کوئ نهر ورپسې بند کوئ صرف بندول او کلاول کوئ نیسئ یې ما نیسئ بیا مطلب دا چې دغه کوئ نو کله چې د هغې کې خپل نبي و هغه ورته دا ووایي چې ګوره دا خو تاسو په اصل کې بس ګیر که که نه دا خو تاسو ګیر که یو قسم و چې بس دې ته ورخ بند کو نو خو بس دا خو مو ګیر که
اوس که تاسو د اتوار په ورځ نیسئ او که ګل په ورځ نیسئ او کار کوئ هم چې نیسئ نو بس نیسئ یې دې نه منې که خدای نه منې کېده ولې چې مزه یې واخېسته دومره ډېر میان به راغی چې بس بس دا جالونه به یې ډک ډک راوړه او ډېر منافع وکړه دا کوم چې کوم دی دا درې ډلې شوې په دې کې یو ډله چې کوم وه خو نبي سره وه او هغه کلکه په هغې باندې پاتې وه هغې وی بس مونږ له دا لږ رزق ډېر دی په دې کې به خدای برکت اچوي دا د حلالو دی مونږ ته چې څنګه حکم فرمایلی شوی دی په هغې باندې مونږ عمل کوو او دوی ته به یې ویل لکه دا غلط کار مه کوئ ګورې الله به در باندې عذاب راولي خدای نه منل او بله دویمه ډله داسې وه چې هغې خو بلکل صریح دا کار کولو بس هغې خو یې مړه بس ګورو به الله پاک غفور رحیم دی او بیا بله یو ډله وه چې هغې مړه دی پرېښه او د دوی کار پرېښه بس خپل عبادت کوئ او چا ته اړو غږ مه کوئ څه مو کار د ځان له زړه ستړی کوئ امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښو الله سبحانه وتعالی چې کله بیا عذاب راوستو نو مفسرین حضرات فرمایي چې دا دواړه ډلې لاړې هلاکې شوې ګو که په آخرت کې بیا دا یو ډله الله پاک بچ کړي خو ولې دوی له دنیا کې الله پاک د دې وجې نه دا عذاب ورکو چې یعنې مطلب دا دوی ولې دا نور منې کول ولې نه کم از کم په خپله چې ته یو کار نه کوې ځان دپاره چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم داسې دی چې مسلمان هغه دی چې ځان دپاره څه خوښوي نه به بل ورور دپاره هم خوښوي دا نه چې ځان دپاره زه ښه شی خوښوم او بل له چې کوم دی نو خراب شی ورکوم داسې به مسلمان وایي نی مسلمان داسې نشي کېدی نو اوس دا صفات د خدای پاک په مونږ کې راولي ولې چې دا اصلي صفات دي چې ځان دپاره کوم شی خوښوي هغه به بل ورور مسلمان له هم خوښوي نو ته بیا ما ته دا ووایي چې په معاشره کې به بېګار پیدا شي چېرته هم نه پیدا کېږي چې ته یو ورور مسلمان سره ښېګړه کوې د هغې لپاره ښه شی او غوره شی خوښوي کوم چې ځان له خوښوي هغه هغه له هم خوښوي هغه به تا سره مینه محبت کوي هغه به تا سره نفرت بلکل نه کوي د دې دپاره ګوره اسلام خو یو داسې مذهب دی چې دې کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته ډېر لوی یعنې عبرتونه ایښي دي او ډېر لوی هدایات دي په دې کې چې مونږ د اسلامي زندګي په د اسلام په طریقه او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تېرولو والا جوړ شو نو تاسو به ګورئ دا ملک به جنت شي خلق به یو بل سره مینه محبت کولو والا جوړ شي او دا بغض حسد کینه دا څیزونه به خدای پاک ختم کړي اوس د قرآن شریف آیاتونو په راځو چې الله څه فرمایي څومره ښکلی انداز سره الله فرمایي الله پاک فرمایي واسألهم د دوی نه تپوس وکړه عن القریة التي داغه بستی په باره کې داغه کلي په باره کې التي كانت حاضرة البحر دا هغه کلي والا چې حاضرو په هغه سمندر په غاړه باندې د حاضرېدو نه مطلب دا چې هغوی اوسېده د سمندر په غاړه باندې عقل آباد د سمندر په غاړه څنګه چې زمونږ کراچۍ ده سمندر په غاړه آباد دغه شانتې هلته هم زیاتر یعنې کلي داسې دي چې د هغوی ټول روزګار هم په دې باندې دی دلته کې الله پاک فرمایي اذ یعدون فی السبت کله چې هغوی زیاتې وکړو په هغه ورځ د خالي کې اذ تأتیهم حیتانهم چې کله به راتله دوی ته هغه میان کبان وغیره یوم سبتهم په هغه ورځ د خالي باندې شرعا داسې ډېر زیات تعداد کې به روچت شو او داسې د اوبو د پاسه به ګرځېده په ډېر زیات تعداد کې به د الله امتحان وبس که نه و یوم لا یثبتون او چې کله به د خالي ورځ نه وه یعنې د هفتې ورځ به نه وه نو لا تأتیهم نو نه به راتله دغه میان دغلته کذالک نبلوهم همدغه رنګې مونږه ازمایش کې واچول دوی لره دا ګوره د الله ازمایش و کبانو ته د الله حکم داسې و کبان خو اوس ګوره د الله په حکم باندې پوهېږي خو زما او ستا په دغه خو نه پوهېږي که نه الله پاک فرمایي وګوره په خپله فرمایل چې وایي دغه شانتې مونږ دی په ازمایش کې واچول ما خو تاسو ته اول ویلي چې هر انسان په ازمایش کې دی په هر حال کې په ازمایش کې دی که هغه مالدار دی که هغه غریب دی که هغه هر قسم حال کې دی په ازمایش کې دی نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې وایي دغه شانتې وایي مونږ دی صرف د دې کبانو په وجه باندې په ازمایش کې واچول بما کانو یفسقون او د دې وجې نه چې دی نافرمانه ما دا کته چې
چې دوی زما دا حکم مني که نه مني. یعنی الله پاک خو معلومه کنه نو هغه ته خو پته ده، خو لیکن هغه باندې به حجت قایمیږي. څنګه حجت به په داسې قایمیږي چې ای عمل سره یو کار وکړي. مثال د الله په علم کې یو کار دی چېرې دا سړی به دا قتل کوي، د الله په علم کې خو شته، لیکن هغه لا قتل نه دی کړی، نو الله سبحانه وتعالی دې نه نیسي. خو چې کله دې په دنیا کې راشي او قتل وکړي، بس د بیا فرشتې د پسې دا قتل ولیکي او د نه بیا په آخرت کې الله پاک فرمایي قتل الناس جميعا، لکه چې د ټول دنیا خلق قتل کړي. یو انسان قتلول دومره سخته ګناه ده. پناه حق باندې د یو انسان قتلول هغه دونه سخته ګناه ده چې الله پاک فرمایي چې لکه د ټول دنیا خلق قتل کړي. ولی چې د یو قتل وکړو که نه، نو د ځان دپاره دا قتل عام او خونریزي جایز کا، او نور خلق د دنه عبرت اخلي او خلق به بیا خونریزي کوي، ایله به مزه ورکوي او د خلکو مالونه به لوټ کوي او غلاګانې به کوي، ډاکې به اچوي او د سړي مرګ خو ورته مرګ نه ښکاري. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دې ته غټ جرم عظیم فرمایلی دی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی مونږ په ازمایش کې واچول، ځکه چې دا یو نافرمانه قوم مونږ دوی یعنی کته چې دوی څه عمل کوي په دې کې اوس زمونږ حکم مني که نه مني. اوس الله پاک مخکې فرمایي و اذ قالت امة، او چې کله دوی ته ووي یو ګروپ، یعنی د دوی نه یو امت دلته کې الله پاک ذکر کړی. مثال په دنیا کې مختلف ګروپونه جوړ شي که نه، یو پارټی پسې وي، بل پارټی پسې وي، نو څوک په حق او څوک په ناحقه باندې وي، یو کار باندې په ناحقه کې وي او بل په حق باندې، نو هغې ته وایي یار ګوره مه کوئ داسې، په دې الله ناراضه کېږي، دا د الله او د رسول د حکم خلاف خبره مه کوئ، دا غلط کار. نو وایي دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې وإذ قالت أمة منهم، او چې کله د دوی نه یو امت یو ټولګي دوی ته دا خبره وکړه لم تعظون، نو هغه نور ورته وي یو ټولګي پکې داسې مو چې هغه ورته وي چې ولې تاسو نصیحتونه کوئ دوی ته. الله قومان الله مهلكهم، داسې قوم ته چې الله سبحانه وتعالی د دوی د هلاکت اراده فرمایلې ده، دوی به الله پاک هلاکوي، تاسو ته څه دغه کوئ. او معذبهم عذابا شدیدا، یا دوی له به عذاب ورکوي ډېر سخت. قالو، نو دوی ورته څه ووایي په جواب کې، دا منع کوونکي خلک چې کوو، امر بالمعروف والا خلک چې کوو، دوی ورته ووایي معذرتا، مونږ معذرت پیش کوو د الله په مخ کې، یعنی خپله غاړه خلاصوو. مونږ چې په پښتو کې غاړه خلاصول ورته وایو، چې زه خپله غاړه پې خلاصوم، چې الله سبحانه وتعالی سبا زمانه تپوس کوي چې تاسو هم موجود وئ، په خپله مو نیک عملونه کول او بل هغې ته مو غږ قدر ته هم نه کولو، وجلی یې څه چلې در سره کولو، ورته خو وینا کړې وه په خوله باندې که نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 درجې خولي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر. یو دا چې ستا د لاس باندې وس رسي نو لاس دې ونیسه، غلط کار ته ظلم ته څوک مه پرېږده، او که د دې وس دې نه رسي نو په ژبه د هغې انکار وکړه، یعنی هغه ته وعظ نصیحت وکړه او ورته یې وروره داسې مه کوه. او که دا دې وس طاقت دی یو ډېر جابر انسان چې یاره ماله به قتل به مې کي، یا به تکلیف را ورسوي، یا به څه نور مصیبت کې به مې واچوي، نو څه چل وکړه چې په زړه کې ورته بد وګوره. او وایي دا د ټولو نه کمه د ایمان درجه، مفهوم د حدیث شریف داسې دی. نو چې ته په زړه کې تا د هغه څه خبر دی چې یاره ده څه ووایي، ستا د زړه نه څه خبر دی. او چې ته په زړه کې یو بد کار ته بد نه شي ویلی، او په زړه کې ته خوشحال شوې، ته په خپل ایمان باندې ویرېږه. یو ظلم کېږي او ستا زړه هم پرې خفه نه شو، نو په خپل ایمان ویرېږه چې زما دونه ایمان هم نشته. دا یاد ساتئ، ګورئ چا سره چې ظلم وشو او تاسو چېرته ولیدو، نو تاسو خوشحالېږئ بلکل ما، بلکې خفه شئ، او که څه نه شئ کولی نو یا الله ته د مدد وکړي، او زه خو لاچار یم، زه نه شم کولی، خو ډېر زیات یې وکړو. مثال او چې ته وایې ماله ډېرې ښې وکړو، پلانکې وکړو، ډینګاڼې وکړو، تا له په لاس باندې څه درغه، خو ځان دې ګناهګار کو،
یارې خندا بړکا دې وکړه او بیا دې وخاندل او ویلې چې مړه بس د سره داسې پکارو او داسې چل واغس چل. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ایوه ته دا فرمایل چې موږ خو خپل غاړه خلاصو الى ربکم خپل رب طرف ته د خپل رب په حضور کې موږ خپل غاړه خلاصو ولعلهم يتقون او د دې لپاره چې خایي دا نه چې صرف غاړه خلاصو د دې لپاره چې دوی تقوا اختیار کړي دوی پرهیزګاری وکړي د الله نه ویریږي. موږ ورته خبرو کو او دوی د الله نه ویریدو او دوی دا کار پریخو نو ان شاء الله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وي زب بس د دوی بخشش وکم. نو دای مقصد دا وی دا نه چې صرف غاړه خلاصولي په زړه کې ستا تمنا دا وی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي حدیث شریف مفهوم دی وای چې د یو مسلمان دوک درس ته په زړه کې وي او ته بیا هغه ته وعظ نصیحت کوي نو په هغه باندې به اثر کوي. خو که چې ستا په زړه کې د هغه درد نه وي د هدایت نو بیا په هغه اثر نه کوي په هغه بیا خبره ستا خلګي او کنه تاسو سرسری هغه خپل غاړه خلاصې به داسې کونټه راتاو کې وې چې مړه بس الکه مکه وي واسه د خوري په سر په زړه کې ریاړو دا وینه چې د ته هدایت ملو شي نو په دې د مغاړه نه خلاصي ولې چې د زړه حالونو نه خدای پاک خبردار دی کنه. نو دې لپاره کوشش وکړ دی. الله پاک فرمایي چې دایو مرسره فرمایل چې الله ته مغاړم خلاصي او لعلهم يتقون او خایي چې هغه دې پرهیزګاری اختیار کړي او د نافرمانه نه بچ شي. فلما نسو پس چې کله هغه هیر کړو ما ذکرو هغه نصیحت لرا چې کوم هغه تو شو به انجینا الذين ينهون عن السوء نو مونږه بچ کو هغه کسانو لرا چې چا به من کول د غلط کار نه خلق سبوک هغه خلق می بچ کو. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس او نیو مونږه خلق لرا چې کوم ظالمانو بعذاب بئیس په بدترین عذاب سره بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانه چې دوی کولا. دلته کې الله پاک فرمایي چې بیا موږ دوی له څه عذاب ورکو دوی له په دنیا کې داسې اور هر کوم له خدای پاک یو هر بل قسم عذاب ورکړي دي. د دوی د مشرانو نه خنزیران جوړ شو دغه نه چې کوم دي شادوغان جوړ شو. دلته کې الله پاک فرمایي ورته دلته کې مخکې را روان دي فلما عتوا چې کله هغه زیاته وکړو سرکشي وکړه عما نهوا عنه د هغه خبرې نه کوم نه چې دوی منې کړي شوي نو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نو موږ وویل دوی ته چې شئ تاسو ذلیل او خوار بندران موږ ته بیزوګان وایو. بیزوګان ته بیزوګان موږ وایو چې بیزوګان نه جوړ شه. محدثین او حضرات لیکلي دي چې دوی چې په سبا را پاسې ټول بیزوګان ته جوړو بندران ته جوړو او پیغمبر چې دی کوم نبی دغه یا چې کوم بزرګانو چې چا به منې کول ایله براتلو سترګو نه به اوښ کتلی چې مونږ ته سوال وکړي چې خدای رانه عذاب لري کی خو لیکن د الله راغلی عذاب بیا خدای پاک نه درکوي بس دی نه جوړ شوي. نو ډېر خلک خو دا وایي چې د بندر نه انسان جوړ شوی دی یعنې د بیزو نه انسان جوړ شوی نه هغه غلطه خبره ده. دغه یو ځناور دی دا چې کوم بیزوګان موږ تاسو دا ځنګلي ځناور دي څنګه چې نور ځنګلي شیران دي شرمخان دي یا نور دغه ګیدړان وغیره چې دي نو داسې دا ځناور دي دا چې کوم اوس موجود دي په ځنګلونو کې دا هغه نه دي. هغه مفسرین حضرات لیکي چې هغه لږ غونتې وخت یعنې دغه ژوندي او بس بیا د هغې نه پس بیا ټول مړه شو بس هغه بیا ختم شو. دا غي نسل خدای پاک نه خور کړي. اوس دلته الله پاک فرمایي واستعذن ربک او کله چې ویات کا هغه وخت چې کله اعلان کو رب تاسو ليبعثن عليهم ضرور به مسلط کوما په دای باندې الی یوم القیامت په دې بنی اسرائیل باندې تر قیامت پورې من یسومهم سوء العذاب دا چې خلق لرا
چې ورکی به دی لډیر سخت عذاب. ان ربک لسریع العقاب، بشک رب ستا چې کوم دی هغه سخت سزا ورکون کې دی. و انه لغفور رحیم، لیکن هغه ډیر زیات مهربانم دی او بخون کې هم دی، بخون کې او مهربان هم دی. دواړه صفات دي د الله چې څوک نافرمانه باندې راشي او توبه نه باسي هغه سخت عذاب ورکړي، او چې څوک کچانه ګناو شي خطا شي خو لیکن توبه وباسي نو بیا څه شروع شي چې الله سبحانه وتعالى هغه معاف کړي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالى دا فرمایي دایته خدای پاک دا یو ګوره اخر کې ولا بیا یو مهلت ورکو چې اوس تاسو سره مکدا مرګ مولره او توبه وباسي د خپل يهوديت نه او د غلطو خبرونه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم يهوديانو سیده او غیب دا غلط حرکتونه کول د مکی کافرانو سره به ملاویده منافقانه دغه به کول سازشونه به کول. دا سازشي قوم دی، دوی په هر زمانہ کې سازش کوي. اوس په مسلمانانو کې دوی سازشونه کوي. اوس هم د دوی چې کوم حکومت قائم دی په ټوله دنیا کې دوی پوټه چولې ده، په هر ملک کې دوی اچولې دي. او دوی به یو په یو ورچي او یو په بل ورچي. پښتانه په پښتانو کې جنگي لکه افغانیان او پاکستان سره ورچي. دلته کې به چې کوم دی نو سچلو کې انډیا به مسلمانانو باندې راچي. دوی ټوله دنیا کې مصیبت خور کړی دی. د ټول لومبي ځل باندې سليمان عليه السلام چې کوم دی نو دی له چې کوم دی عذاب ورکړی او دی ملک بدر کړو. بیا دا غیر پس په بخت نصر راغو او هغه ول چې کوم دی حال اولاد ټول قتل کو سو تختید او بس دړ کېدیانې کړه غېک. بیا چې کوم دی نو دا غیر پس محمد صلی الله علیه وسلم راغو چې هغه څومره شفیق او مهربان پیغمبرو، هغه ور سره څومره د مهربانه سلوک کو او دای اغلم د دوکي ورکول کوشش کو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه اوسته خیبر ته ولېګل. خیبر تلار نو التبیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې بیا سازشونه شروع کړ. یعنی التکه چې کوم نسوارو حکومتونو غړغټ او دی خوا چې کوم د ایران غړغټ حکومتونو ای سره سازشونه شروع کړ. نو بس چې عمر سے پته لګی دا هغه ځای نه وسته. نو دی بیا چې کوم دی دا هغه ځای نه بس بیا اجرا نو دی په ټوله دنیا کې خوار واره ګرځي. دلته کې الله سبحانه وتعالی بس مخ کې دا غي د دې ذکر فرمایي. اوس مخ کې الله فرمایي وقطعناهم فی الارض امما، او تقسیم کومګ دی په ځمکه کې په مختلف فرقو کې. دی اجتماعي طور باندې د دې 1940-50-49 د مخ کې دی په ټوله دنیا کې خوارو په سونو کال راسي زرګونو کال راسي دی په ټوله دنیا کې خوارو وارو پراتو. هټلر چې کوم دی د دې دومره قاتل او غارتګیرو کې چې څو لکه يهوديان مړکو او هغه چې کوم دی په څه وجه باندې مړکو چې دوی سازشونه په هغه ملک کې کول. نو بس د دې د وجه نه هغه بس وی قتل کوي دا ټول. بیا او جرمني هټلر بیا د هغې نه پس دی بیا انګریزانو سره ملاو شو. چې انګریزانو سره ملاو شو نو ای ته دا وی چې زمونږ د پلار نیکه چې کوم دی نو دا وطنو او دا بیت المقدس زمونږه قبله ده او دا زمونږ په دې کې زمونږ حق کېږي او مسلمانانو قبله کعبه شریفه ده او دی راغلی دی او دلته په مونږه قبضه کړی او دی چې حکومت راغو د عمر صاحب نو مونږه راوستو او دا هغه ته ټول دغه مغو کو. بس هغه یې چې تاریخ ماریخ کتنو واقع چې دی قبله خو دغه ده او بس هغه سخو ای سره برګتیام شو رشوت قاره ټول لکه مطلب دا ډیر زیات مالدار وو. د دې په یورپ کې او په دغه کې ډیر غټ پیسې او دولتونه ټول بانکونه د دې ډک دي د پیسو. نو په دې یریده چې د دې موږ نه چرته پیسې ونه باسي. لہذا د دې خبره عمر لوي دا مله بعد موږ تاسو له نیم ګرا فلسطین نو فلسطینی ولا نیم کو نو نیمه مسلمانانو لور کو نیمه دغه لور کو د دې هغه قرارداد پاس کو. مسلمانانو نه منله خبره وینه وی دا ټول زمونږ دی. نو بس هغه بیا چې کله جنگ شروع شو دا مصر شام فلسطین او دا اردن دی یوځای شو او دی بیا چې کوم دی د ټولو عرب ملکونو په دی باندې حمله وکړه. دی امریکې ته او برطانیې ته
او دا څومره یورپ فرانس وغیره ټولو ته درخواست وکړو چې یاره په موږ باندې مسلمانانو حمله وکړو زموږ ملګرتیا وکړي او موږ له کومک راکوي. بیا دی له جهازونه هم راغو ټینکونه هم راغو دی له بیا چې کوم دی هر قسم اسلحه راغه نو دی څه چل وکړو چې یعنی د فلسطینیانو نه هغه سم ملک هم واخیستو او بیا بله حمله په سن 67 کې وکړه په سن 49 کې لږه غونتې واخیسته بیا د هغې نه پس په سن 67 کې چې بیا حمله وکړه نو بیا د نیمې نه هم زیات فلسطین وایستو. بیا چې کله په 74 کې حمله وکړه نو به ټولې بیا قبضه کړو بس فلسطین یې ختم کړو چې فلسطین ټول حړب کړو او څه ځمکه د شام نه ونیوه د جولان غرونه چې ورته وایي او سی چې کوم دی د اردن نه ونیوه او سی د مصر نه ونیوه او یعنی نیره سویس چې ورته وایي تر دغې پورې دی ورسېده ځکه چې دوی سره د امریکې او برطانیې او د ټولو ملکونو امداد ورته حاصل و د هغوی جهازونه او د هغوی بیړۍ او د هر یو شی هغوی ته راغو نو بس مسلمانانو چونکې اعمال هم بس کمزوري شي ایمانی قوت هم لاړو کمزوري شو ضعیف شو نو بس دی ماتې وخوړه دی نه خپل ملکونو کې مشري لاړې بیا یو ملک ورسره روغه کوله نو مصر هم ورسره چې کوم دی نو روغه وکړه خپل علاقې وله واپس ورکړه اردن هم ورسره روغه وکړه نو هیله هم خپل علاقه ورکړه او بیا چې کوم دی شام ورسره تر اوسه پورې روغه نه ده کړې نو د هغې غرونو باندې اوسه پورې قبضه دي او دغه شانتې فلسطینیانو لم نو ډېره موده غریب یاسر عرفات تلو او راتلو امریکې ته نو اوس یې جزوي دغه ورکړې ده ازادي ورکړې جزوي ازادي دې ته وایي چې ته فوج نشي ساتلی بس پر پولیس پرې ساتلي او لږه غوندې ځمکه یې وله بیا لکه د هغې نه یعنې هغه لسمه حصه یې ورته بیا لکه رایي چې څونه ملک رسېدلی و که نه په اقوام متحده کې چې کوم انګریزان ورکړي د هغې هم څه لسمه حصه ځمکه یو پټی یې ورکړې ده غزا کې پټي چې ورته وایي د غزا پټی هغه چې کوم دی ورکړې ده او یو یې وله بل یو ځای ورکړی نو دې دوو ځایونو کې بس دی اوس په دومره تعداد کې دي چې هلته کې فوج نشي ساتلی اسلحه نشي ساتلی دی ته د ټوله دنیا نه په سمندر په ذریعه سره دی ته ګیر چاپي فوج اچولی دی دی له کومک نشي رارسېدی مسلمانان ولا امداد هم نشي ورکولی چې نه غواړي نو هغه پیسې هم ته ولا نشي لېږلی خوراک هم ولا نشي لېږلی نو لهذا د مسلمانانو اعمال چې کله کمزوري شي نو بیا داسې حالات الله پاک راولي ځکه دلته کې اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي الله پاک اوس فرمایي چې وقطعناهم فی الارض امما او تقسیم کومونګه دی په ټوله دنیا کې په ځمکه کې یعنی په ټوله دنیا کې دا دې پورې ما تاسو سره ټوله واقعه بیان که پوره تفصیل تاریخي دغه مې ته بیان کو منهم الصالحون ومنهم دون ذلك د دینه بعض صالحان هم شته او ډېر داسې شته چې هغه مختلف دي د دینه وبلوناهم بالحسنات او ازمایل مونږ دی په مختلف یعنی آسایشونو سره محسنات دلته ټکي راغلی دی مونږ څنګه وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله مونږ له دا دنیا هم ښه کړي حسنه ښه ته وایي نو دی له مونږ ډېر مال و دولت ورکو بنګلې جایدادونه او ښه ښه باغونه مې ورکړ او د دوی مې ډېر آباد کړ نو په دې طریقې سره ما دی ازمایش کې واچول چې دی ما یادوي که نه یادوي دغه شانتې په مسلمانانو باندې هم د ازمایش راځي چې الله په فراواني کې د رزق او دی بیا څه چلو کړي دی مست شي او دی بیا پیسې الوزوي ځکه چې راځي بس دی وله که نه نو بیا بې ځایه الوزوي غریبانان مسکینان نه پیژني دغه نه پیژني په ډزو ډوزو او په درز دروزو او په تماشو او په دې څیزونو باندې الوزوي ولی د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ دی او ازمایل دی په څه باندې په اسایشونو سره او په تکلیفونو سره چې کله اسایشونو کې دی ناکامیاب څنګه چې فرعونیان یې ازمایلي څنګه الله پاک حکم فرمایي چې اول مو په فراخي راوسته بارانونه شو ډېرې میوې دانې ایوې د هر څه خو زمونږ دپاره دي مړه ستاسو مذهب خو یې صحیح نه دی بیا چې په کله خدای پاک ازمایشونه راوسته او بس ټیډېدل هم پرې راغی او بیا پې سپږ هم راغی او بیا پې چیندخې هم راغی بیا پې وینې هم راغی بیا به موسی علیه السلام ته منت جاري کوله چې الله ته ووایه چې موږ دا ختم کړي موږ به ستا باندې ایمان راوړو بیا به منکر شو چې الله به ته هغه عذاب لرې کړو نو دی دلته کې الله پاک هم دغه فرمایي چې موږ ازمایش کې واچول دی په آسایشونو سره او په تکلیفونو سره یعنې دی له مو ډېر زیات هر څه ورکړو
پای کې هم آزمایل خدای یې کې په نشو نو بیا به ډېر سخت رونی وو په تکلیفونو کې مواسور لعلهم يرجعون د پاره دی چې دوی واپس شي خپل دین ته او په اصلي معنو کې په تورات باندې عمل وکړي نو چې په اصلي معنو کې په تورات باندې عمل وکړي نو دوی به بیا مسلمانان شي ولی چې په تورات کې الله سبحانه وتعالی صریح فرمایلی دي بني اسرائیل ته او نصرانیانو ته عیسایانو ته په انجیل کې الله فرمایلی چې کله د دې پیغمبر نه پس بل پیغمبر راشي او هغه تاسو کتاب مني او تاسو پیغمبر مني نو تاسو هغه حق او سچ وګڼئ چې دا صحیح پیغمبر دی او هغه اتباع هم کوي هغه سره مدد هم کوي او دا هغه په نقش قدم باندې هم چلیږي دا هغه په دین کې وداخلي په هغه باندې به ایمان هم وروړي نو بني اسرائیل د سرنا اول هغه دې باندې کافران شو چې هغه د عیسی علی السلام انکار وکړو وی د عیسی علی السلام د خدای پیغمبر نه دی نو دا غنه انکار وکړي خو پای کې کفر تلاړ بیا عیسایان چې کله راغلو عیسایانو د نبی علیہ السلام نه ایت ویل شي چې تاسو به داسې کوئ چې پیغمبر راشي نو هغه به منئ نو هغوی د نبی علیہ السلام نه انکار وکړو او یهودیانو وکړو او وایي چې زموږ په کتاب کې نشته اعلان کې چې کوم یهودیان او عیسایان مسلمانان شوي دي ای په خپله وایي چې موږ دا خبرې لیدلې دي د رسول علیه الصلاة والسلام صفات مونږه په خپل کتاب کې لیدلې دي په تورات او په انجیل په دواړو کې او په زبور کې الله پاک ذکر فرمایلی مونږ بل درس کې دې پوره تفصیل بیان کړو چې هغه کې الله پاک څه نخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی غټ نخې داري چې دیو پیدا کیږي په کعبه شریفه کې بیا به هجرت کوي مدینه منورې ته او دې به چې کوم دې ډېر نرم خوی او دې به چاله د بدې بدله په بدې سره نه ورکوي په خو سره به ورکوي او دې په بازارونو کې شور و شغب نه کوي کنزل وینا به نه کوي حیا او پرده به پکې ډېره زیاته وي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا ټول صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نه به ډېر دنګ وي نه به ډېر ټیټ وي نه به ډېر یعنی تک په پړک باندې سپینې نه داسې درمیانه دغه وي قد به هم درمیانه وي او رنګ به هم ماشاءالله درمیانه وي او ډېر ښکلی یعنی شکر و شبهت کې وي او لوی لوی سر به وي ویښته به وي دا خو بیا چې حج مبارک را راغو نو او عمره یې وکړو نو هغه وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج یعنی سر وخریلو د هغې نه مخکې د هغه ښکلي ښکلي لوی لوی ویښتو په مدینې منورې ته چې لاړو نو بیبیانو به ول هغه ګمنځولو په خپله به یې هم ځان له ګمنځول یو ګمنځ او یو دغه به د هغه سره سر ته پراتو او یو د رانجو هغه ګوتی رانجې به پکې او تیل به ورسره او یو کنګي دا به هغه سره پراتو او بیا به چې کوم دی نو په هغې باندې به هغه ویښته یعنې دغه کول ډېر ښکلي ویښته الله پاک ورکړي او عایشه بیبي فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ګیره مبارک کې تر اخري وخته پورې یو یعنی چې سړي شمارل نو په شماره باندې ویښته سپین شوي 62 سال عمر کې 2 کالو عمر کې پورې یعنی د هغه په ګیره کې یو څو ویښته کوم دی نو سپین شوي یعنی چې شمارل د شکل د شمارل بیبي داسې فرمایي مفهوم د حدیث مبارک داسې دی دلته کې الله پاک فرمایي چې فخلف من بعدهم پس بیا جانشین شو یعنی راغلل پس د دینا خلف نور نا خلف خلق ورث الكتابه چې وارثان شو د کتاب یا خذون عرضا او چې اغشته به حاصلوله به فایده هذا الادنى د دې حقیر دنیا ويقولون سيغفر لنا او وی به چې ډیر زر به بخششو کې مونږ ته الله پاک په د دې خبرې دلته څه الله فرمایل پتهشه ترجمه باندې دا پته نه لګي د دې تفسیر دارې چې کله یو صحیح يهوديان د دنیا نه لاړه ای په عمل کوونکو الله پاک فرمایي چې دې کې خلقمو بیا پکې وارثان جوړ شو د دې کتاب هغه خلق چې ناخلفو هغه په صحیح دغه نه کول نه څه چلو په کتاب کې به تبدل کولو بدلی به راوستا حکمونه به خدای بدلول چا د پاره نرم او چا د پاره ګرم چا د پاره خدای دا سخت کوم کوي چې دغه به دغه تکوي په کانو باندې ګوت وخت جدا کوي او چا د پاره دې په چترو وخی چې مال به ولا ورکو
نو بس مړه د ګناه ما په خره سور کوي مخ ولا تور کوي بس زنا به کړی و بس پری به کو قتل به کړو بس پری به کو ځکه حکم به بدل کړو تورات. نو دلته کې الله پاک دا غي ذکر فرمایي چې بیا د هغه نه پس داسې نه خلق راغ چې هغه د کتاب وارثان خو جوړ شو ځکه چې د پلارانو اولاد خو وارثان اولاد وي کنه. نو داسې عالمان جوړ شو چې هغه باغشته د دنیا هغه لګه حقیره غونته پیسه لګه ټول دنیا وای کو چاله ورکړو دا لګا الله په نسبانه ځکه چې په یو حدیث مبارک راځي چې وای کو د ټول دنیا وقت او قدر او قیمت د الله په نس د ماشي د وزر برابر وي نو وی الله پاک په کافرانو باندې ګټو بنه وسکلي. تاسو دا سوچ کوئ چې د ماشي څه قیمت شته څوک به پسونه واخلي په یو پیسې هم څوک نه دي ماشي نو د ماشي وزر به بیا څه قیمتي د دې تاسو د حدیث مبارک نه اندازه لګول شي چې د دنیا دومره اوقات او قدر د الله په نس باندې نشته. دلته کې الله پاک فرمایي چې ادنا دا حقیره دنیا ادنا وتعالى پاک ویل دا هذا الادنا عرض هذا الادنا عرب یعنی فائدہ واغشته د دې دنیا ويقولون ويبه سيغفر لنا چې ډیر ضرب الله پاک مونږ ته دا ګناه معاف کی مړه خیر دی الله غفور رحیم دی. شیطان د ټونه غټ گزار چې په مسلمان او په یو انسان په نیکمل باندې کوي هغه په داسې کوي چې مړه وکړه ګناه خدای غفور رحیم دی باب ورو باز توبه بو باز بس او به بخل شي چې رسول تاسو ګوري مسلمانان لګاري په خطاګانو کې کنه د علماو ناوري چې مطلب دا کار دغه الله غفور رحیم دی الله دور ګناونه معاف کوي ظلم معاف کوي دا معاف کوي نو بس رو راغی ورستر ودا پکې ورغړ کیږي شیطان ورغړ کوي او دا چاته څه پته راشي زه به څه وخت مرم اوس موږ ته پته راشي د جمعات نمازونو صحیح سالم به کور ته رسو دا پته چاته لګي نو توبه به تکم ځای کې وباسي دلته کې د بازار تر کور نه وروتي سودا ته علي او درس وایي او هغه تک لاش لاړو هسپتال ته چوړي بیا مړوي مثال خبره کو نو د ژوند او دغه برخ څه پته نه لګي لہذا هر وخت د الله په تابعداري کې اوسېدل پکاري او د الله نه مدد طلب کول غواړي چې الله ما ته هدایت نصیب کړي په صحیح لار مې نصیب کړي زما عقاید درست کړي زما خاتمه صحیح کړي په خپل خوخي مطابق مې کړي دا سوال کول پکار دی. اوس الله پاک فرمایي چې وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ وی کچره راتله دیتا اغا عرض یعنی متا د دای په مثال یا خذوه نو دی واغشتو دغه چې الله غفور رحیم دې مړه بس والا موټه ګرم کا بیا علم یوخذ علیهم میثاق الكتاب آیا نو واغشت شوی د دینه اغا عهد په دې کتاب کې چې تورات یا انجیل یا قران پاک دی دا زمونږ د لپاره بیانېږي دا قرآن چې کوم دی دا د مؤمنانو د پاره دا حکم دا د ذکر مونږ ته د تورات او د يهوديانو کوي د عیسایانو کوي د هر هغه قوم کوي چې چا په دنیا کې غلط قومونه تیر کړي خو مسلمانان چې ته عبرت واخلي چې دوی داسې نه کوي دا مونږ تاسو بیانوي الله سبحانه وتعالى د دې د پاره بیانوي چې مونږه دا غي غونته عملونه نه کوو. الله یقول علی الله چې نه به کوي تاسو د الله په باره کې الا الحق مگر صحیح خبرې به کوي ودرسوا ما فيه او هغه ویلی مو ار هغه څه یعنی هغه ټول خبرې هغه ویلې وي چې کومې په دې کتاب کې لیکل شوی وي یعنی علم حاصل کړو اوس لکه موږ د قرآن علم حاصلو او بیا په عمل نکو نو دا سره د علم جاهلیت ته نو صلی الله پاک فرمایي والدار الاخرة خير للذين يتقون او د آخرت کور چې کوم دی هغه ډیر زیات غوره دی هغه خلکو لپاره چې هغه تقوادار دي کاغه مؤمنان دي او یعنی مؤمنانو کې مسلمانانو کې چې کوم تقوادار خلک دي دای د لپاره د آخرت کور غوره دی چې څوک ظالمان نه دی د لپاره څنګه غوره دی دغه شانتي د هر کوم لپاره کچري يهود او نصارا توبه اوس مو وستو مسلمانان شون بس فلاح ته ورسي که نصارا دي او که يهوديان دي او که چينيان دي او انګريزان دي او توبه وباسي مسلمانان شو بس
جنت په لازم شو. خطوبه استل پکادل ته الله پاک تقوا ذکر کړي افلا تعقلون. نو وی تاسو د عقل نکار ناخلی والذین یمسکون بالکتاب او چې څوک پابندی کوي د کتاب واقاموا الصلاة او قائم ساتي منځونو لرا انا لا نضيع اجر المصلحین نو مونږ چې یو وی نه ضایع کوو اجر د نیکانو خلقو. ګور دلته وی د مون ذکر الله پاک صرف کړی دی ولی چې دا مون چې کوم دی دا ټول غټه نه خره د مسلمان او د کافر په مینس کې دې ته وخت کې دی. مثال پر بازار کې و کافران او سیکان او مسلمانان ټول په یو ځای ګرځي خو چې آزاد نشي مسلمان بدل ترازی. استاد موږ سوچو چې زموږ بازارونه د مونږ په وخت کې بنديږي کنه بنديږي د رسول الله سلام په وخت کې خو بندېده د صحابه په وخت کې بندېده اوس ولې نه بنديږي؟ دومره ضعف ته زموږ ایمان را رسیدلی دی چې مونږه بانګ اورو ناستو د جمعات خواته او بار یو خوا بل خوا دکانونو کې ناستو ځان ته مسلمانان وایو مانځل نه راځو. زموږ ایمان دومره کمزور شوی دی او دې ته سوچ کو کنه. دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان لا نضيع اجر المؤمنين یعنی کوم خلق چې یعنی وی په کتاب باندې قائم وي یعنی په قران پاک باندې او بیا قائم ساتي منځونه خپل نو بهشکه وي موږ نه ضایع کوو اجر د صالحانو خلقو. دا نه کمل خلق دي چې څوک منځونه کوي ولې چې دوی کې یو دا صفت خوشته چې منځ له راضي کنه او کدی کې څه ګناه وین ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د یو سړي په باره کې دا هغه نه تاسو شو چې هغه یو صحابي ته تاسو کو چې یو سړی دی هغه جی منځم کوي او غلام کوي چې شپه شنو غلام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ډیر ضرب الله سبحانه وتعالى دې غلانه منی کې دې منځ د وجنه ولی چې هغه وخت خو تازه خلک مسلمانان شي نو بس هغه ډیر زر چې بس کله راغو منځونه وکړو او خدای ته بودریدو بیا وی چې یار دا ته خو د خدای یو طرف ته نافرمانی کې او بل طرف ته چې کوم دی الله تعالی سوالونه تي کې توبه وباسه دا رزق د الله په لاس کې دی او الله چې له سغوختي نو یو سورہ دی په تکلیف تیر شي لږه تند او په تیر شي خو بیا په الله فراوانی دا وستا نو الله پاکي منې کوي خو چې څوک توبه وباسي لا سونی سي یو وخت بدر باندې لوګ راشي دو وخت بدر باندې راشي دروازه بدر باندې راشي صحابه سو سورې لوګ تند برداشت کړی دا. اوس الله پاک فرمایي چې وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ او چې کله موږ اوچت کو په دای باندې هغه غر لره فوقهم د دې د پاسه کنه كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم داسې لکه د وریځ غونته په بار اوچت کو څنګه وریځ په انسان باندې برابر روانې کړه کوه تور په الله پاک اوچت کو د په ولی اوچت کو څه چلو نه دا پرې ټول کوم باندې بني اسرائیل ته چې کله کتاب وروړو موسی علیه السلام دا هغه واقعي طرف ته دلته الله پاک اشاره فرمایي چې کله کتاب ورته وروړو تورات ورته وورولو نو پای کې سخت احکامات چې مثال مونږ ته چې 15 وخت به مونږ کې او د مال نه زکات ورکې او چې بیا روزه راشي نو روزي به نشي دانا او بیا چې کنه مطلب دی نو حج در باندې فرض نو حج لبزي او خلکو سره به خیر کې خلکو سره به زیاتې نه کې د خلکو مال به نخري او دا یاره دومره پرېزګاری به سوق کوي دی باندې خدا عمل بني اسرائیل نو ظالمانو کړه هغه خو صریح ظالمانو کړه ډېر ایغنی وو پیغمبر علیہ السلام سره به نیغېده یعنی موسی علیہ السلام سره او ورته وی چې دا به څنګه کیږي الله سبحانه وتعالى تعالی فریاد وکړي یا الله دا خدای نه مني وی ښا جبرائیل علیہ السلام ته یو چت کې پیدا غر کوئی توري په چت کو او د پاسه په لکه وریا دلته کې الله پاک فرمایي چې څه چلو کو كأنه ذلة او فوقهم د دې د پاسه كأنه ذلة لك رسوري غنته وریځ چې راشي نو سورې غونته راشي کنه نو دا هغه سورې پر راغو دا غر سورې پر راغو د چولې د بالکل خپل سرونو د پاسه وظنوا نو دای دا ګمان کو انه واقع بهم چې بل دا خورا غرزيږي په مونږ په دای باندې خذوا ما اتيناكم او تعاوذوا شچونی سي چې کوم تاسو ته
یعنی احکامات درکړي شوي بقوه په قوت طاقت سره ونیسئ، یعنی سخت عمل پې وکئ، دا نه چې هسې په خوله باندې ووایئ او بیا یې کوئ نه، بلکل سخت عمل پې وکئ. واذکروا او یاد کئ ما فیه لعلکم تتقون چې څه په دې کتاب کې احکامات دي ښایېږي چې تاسو یعنی د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه بچ شئ. نو لہذا تاسو تقوا اختیار کئ، پرهیزګاري اختیار کئ، نو د الله د عذاب نه بیا بچ شئ. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته په دې قرآن باندې د عمل توفیق راکړي او د دې قوم د اتباع نه مونږ خدای پاک پامان کړي او دغه صفات ته الله پاک په مونږ کې نه راولي. د يهوديانو د صفات نه مونږ خدای پاک وساتي او په مونږ کې صحیح د مسلمانانو د مؤمنانو صفات الله سبحانه وتعالی واچي. یا الله زمونږ د ناس ته په خپل درگاه کې قبول او منظوره کړي، که په دې کې زمونږ نه څه کمې زیاتې په معنا او په مفهوم کې شي وي معافي راته وکړي. یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي مؤمنان مسلمانان ټول له شفای کامله عاجله ورکړي، څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي، د حق و حلالو د رزق فراغ سبب زمونږ د ټولو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد تر اوسه پورې چې څومره وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي. په آخر کې مو د عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.